نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون اے ایماندارو دا اللہ نو ویریږئ ودی ګوري یو نفس هغه ته چې مخکې کړي دي د سبا دپاره ویریږئ د الله نه بېشک الله په خبردار دی په هغې چې تاسو یې کوئ او مه کېږئ په شان د هغه کسان چې هېر کړی دی الله نو پس هېر کړ دوی خپل ځانونه الله د دوی نه دوی نارونه هېر کړو د دې صفتونو مالکان هم دوی دا فرمان دي نه برابرېږي هغه د اور جهنمیان او جنتیان اصحاب الجنت هم دوی کامیاب دي او هم دوی د ګټې خلق دي سورۃ حشر آیت نمبر 18 19 و 20 په دې آیتونو کې یو ډېر لوی سبق ته دې خبرې چې انسان او خیال انسان هغه دی چې هغه سبا یې نه د دې نبی علیہ السلام فرمای الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت چې خیال انسان هغه دی چې هغه خپل سبا دانی په باره کې هغه سره غمي ځکه قرآن مجید وایي چې یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد اے ایماندارو د الله نه ویریږئ او وګورئ سبا د پاره څه کړي دي د سبا د پاره څه جمهوری شوي ده وکنه او کنه چې وخت ضایع شو بس سبا کېږي او بېګا کېږي او په شکال کېږي او ورځ شپه تېرېږي انسان چې سړی وایي د یو انسان شپېته کاله عمر او دې پکې صحیح مانځګزاري عبادت گزاري او بالکل ذره برابر سفر اخمه کې نه بده شپېته کالو کې دې 2.5 کاله ټایم چې کومه الله له ورغی او دا باقی ټول ټایم چې کومه دا هم ته شاندي تیر شي نو هغه ختم داري چې د ژوندۍ دا عارضی ده او دا عارضی زندگی داغه د پاره هر څه جمع کول عارضی پکاري وقتی پکاري د وقتی مطلب سره د وقتی مطلب دا نه دی چې وسړی دی ځان خکور نه جوړي د وقتی مطلب دا نه دی چې وسړی ځان خګاڼي نه لري وسړی ځان خې کپړې نه لري د دې دا مطلب نه دی او کړه دې دا مطلب وي نو بیا بچرته هم الله تعالی دې شذونه نه پیدا کوله او ورته ویلې حکم به کړه د منع چې نه تاسو به د شذونه استعمالوي بیا پیغمبرانو چې کوم دې نو چرته چې وختي د سینې چې نبی رسول الله چرته خوراک په ټول عمر کې نه دی کړی ولې وخت نه دی خړلې وخت خړلې دي خکجوري خړلې دي شهاده خړلې دي دغه شان دي صحابه او خړلې دي دا ممنوع نه دي دا خو د سنیاسانو مذهب دی چې پاګې دي شذونو ممانعت ته یا د راهبانو پادریانو په خوانه مذهب چې پای کې دي پابندیاں وي یا اوس چې کومه نه بعضي مشرکان پنوم مسلمانان دي او دي مشرکان چې د غیر الله بندگی کوي او د هغه لپاره چلکشي کوي او په چلکشي کې حلال شذونو بدن حرامي او دا خوراک پنه کې او دا بنه کې او په ورج بخښه ابنه خوري او د مستو شودو سره متعلق خبره دا بنه کې او دا بنه کې او بس صرف دغه پانی مانی بخوري او اعتکاف پکې چله پکې او وظیفه پکې نو دا خو د سنیاسانو مذهب دی علامه ماجدی نقل کوي تفسیر ماجدی کې چې دا اسلام
وای دا سنیاسانو مذهب نه دی. وحلت لكم طیبات دي نه وای چې دا پاکیزه خوراکونه الله ستاسو د پاره مقرر کړی دا بخوري. نو د دې مطلب دا نه چې کن په دنیا کې انک غریب او عابر السبیل، مطلب دا دی چې دنیا کې دې ژوندۍ ته روا چې ستانه خپل مقصد د دنیا هیر نه کی. ستا چې کوم مقصد دی چې ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، چې پیرو انسان د بندګۍ د پاره پیدا دی او عبادت وې هم دې چې الله په کوم کار راضي کیږي، چې په کوم کار راضي کیږي نو حکم د الله او سنت رسول الله وي. اطیع الله او اطیع الرسول. نو کته دنیا په هر اړخ کې هر جانب کې کته په تخت باندې ناسه چې الله د هیر نه، او کته پر رعایاو کې چې الله د هیر نه. اځنه د پاکستان وزیر اعظم سے به چې کله حکومت تی نه نو بیا سمو چتیږي او راغړيږي سم ولی الله شاه عبد القادر جیلانی رحمت الله علیه او چې کله دی حکومت راشي په کرسي باندې کې بیا تر سیر شي خپل تقریر دي میری ورته دی دا ټول وزیر اعظم دي سړي دا ځکه چې هغه یو کس ویل چې دا ډېر چتیږي او راغړيږي د کرسي ته نه رسیدلې نو دې ته سم نخکاری ودا چې کله دې کرسي ته ورسېږي چې وګوري نو هغه ځکه خانو ته شرمخ چې کوم دی ناسي هغه ځکه ته زمره ناسي هغه ځکه ګډل ناسي ال دې ورته مار او چمچمار او سو دا چاپیرا بلا پاکستان کې خلک ته او د يهودو جنټان دي وسدي سدي او چاپیر ناسي وته چې دسي بکې کنه بس پردم دینه دوی دې کله خامار ته ګوري او کله زمری ته ګوري او کله ګډل ته ګوري او کله سپی ته ګوري او کله ست ته ګوري چې ور پاتې خطا شي یو ځای سه کړي کنه هغه دې هیر شي ناسی نه چې تم دغه شان دي شي چیرې لاس کې دسنې نو سم بزرګي او چې اختیارات په لاس کې راشي نو بیا بزرګي ختم ده. دا هر څه چې نو سره ایمان هغه به دیګر مړ څه خوري چې ایمان خره وره بیا هر څه ختم نه. دا مطلب نه دی خبرو باندې ځان پوه کوي. حدیث خلک بیانې کنه قسم دې په دې باندې پويږي دې څه مطلب دی. کل په دنیا کانک غریب دنیا کې څه وخت ورو لکه ته مسافر دې مطلب څه شو چې سم مخره کروندم مکوا تعمیرم مکوا هیڅ شی مکوا دا هر څه پرېدا بس ملنګ ګرځا نو ټول دنیا کې ملنګان شنو بیا بسګي غنم به ختم شي جوار به ختم شي اوربشي به ختم شي پانی به زناوري به زناور د پر الله تعالی قانون نه لګل دي او کفرز کا زناور قانون نه څنګه عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنہ چې کله هجرت وکړو او نبی عليه السلام دا غر ولي قائم کړه نو صحابي ورته وایي چې رورا راشه دا کور دې نیم ستاو نیم زما او زما تو خزي دي کم یو ستا خو خدا بس واقع باندې ته غوته کې دا به طلاق کم بس عدت نه باستا یو ماته په شاغه ورته دې نه نیم راغلی شي پر دې خزي بچاته دې زماني لکه په دې زماني کې چې دا شیزونه دي د دریو د څلورو بچو مور چې کومه په خلکو طلاقي کله تختی کله وته یو باندې کله بل باندې کله بل باندې کله یو چل کله بل چل بس هغه خپل خاون پری دیو سرکشي کی ځکه چې خزه خټه زیاته چې کومه نه دوکه کیږي ډېر زر دوکه کیږي سلام دوکه کیږي او خزه ډېر زر دوکه کیږي نو دا ټول دوکې کوي بل به جوړي نه ورته ویل چې نه حاله شریعت ال اجازه ورکړو ولیکن سره دین هغه ورته دا ویل چې ولې دسیمه ولمات بازار وخای بازار نه ورته دې بغټ بازار دې يهودو یو بازار دې بنو قینقاع چې بازار سوق بنو قینقاع ورته وي د بنو قینقاع یو بازار دی ول سید التلالو او چې کله لاړ نو بس یو سړي سره خبر ورکړه پنیر واغستو سورس دي سينو چې دومره مال او دولت وسره پنیر واغستو بیا بعضی خلک په تجارت کوي بیا خرج کو پاکي ګټه وکړه بیا بل رو بس استبس پیسې اوس پیدا شو راځنه واده وکړو بیا دا زعفران رنگ چې کوم دی په وجود باندې ښکارې دو یا خلک چې دا شیزونه په ورولې دا خیر دی دا دا بیا چې په ورولې په ګیره کې چې ګیره یې پلک کوي کنه په تندې په خلک خلک ته پته لګي چې راکړي شي واده کړی دی ها خو لکه دا نور پشپشي چې کوم دی دا خوشی کار دی چې دا ګړز جوړ کړی او دا یو غرب جوړ کړی وي څوک په قابو کې کولای نشي نو په هغه باندې زعفرانو چې کوم دی هغه تارونه په دې ګیره کې مبارکه کې خدای نبی عليه السلام وته زما خاله واده دي کړی دی کا اول واده می کړی دی سره وسنو ویلاو مہر به پیدا کولا سمره مہر
ول بس د یو کجوري د جړې په برابر سونه چې کومه ده نوات من ذهب دایمل په مہر جوړ کړ ول خان بیا استاد سره سره پیسي ځکه په وخت خو ګډه ویزا او سیل له ګډ چې کومه ده نو دا په درهم یا په نیم درهم خو شاملوي دو نو بیا تا ولیمه نه کړی نو تاسو پیسې شته چې ته مہر پیدا کولای شې نو پیسې در سره شته نو ولیمه وکړه او ولو به شاتین ولیمه وکړه اگر کا یو ویزا لاله کې یو سیل له لاله کې ویل خجی یعنی نو که فرض کدا شذونه نه ویل به نه کوله دغه بنورو نه کوله عثمان ابن عفان نه کوله د دې دا مطلب چرته نه دی خو کون په دنیا ک انک غریب او عابر سبیل دنیا عارضی وګڼه عارضی او د عارضی ژوندۍ د پاره چې انسان څومره کوشش کوي څومره مهنت کوي نو هغه مهنت وکړه اسینه چې بدی عارضی ژوندۍ باندې ستانه خپل مقصد چې هغه هیر شي او د عارضی ژوندۍ چې تا په دې دنیا کې تیرې نو دا په پاک قانون باندې تیرې چې کوم قانون د ابدي ژوندۍ د کامیابی لپاره مقرر کړی دی نو په دې وجه باندې کته وی چې لکه دا خو چې سړی بیکار وي بے روزګار وي جمعه گزار وي او چې کله په کار شي روزګار شي بل مازه شي یا پرس کا د بادشاہ نه جو د خی خو چې کله بادشاہ شي او دا ټیک خبره ده چې نبی علیہ السلام پر چې ډېر عبادت فرایض واجبات او سنت مؤکد نه پر خودل مستحبات ډېر عبادت دي نو دا کله سره کول شي چې اغتنم خمسا قبل خمس چې پنځه خبرې مخکې د پیزونه غنیمت وکړه چې پاکي بتا ته ډېر موقوي د ډېر عبادت کولو به ته ډېر موقوي دا مطلب چرته نه دی چې چرته مالدار شي انسان به الله یې شي دا مطلب نه دی خو په کومه دا مواقع داسې نه چې په دې کې ډېر عبادت کیږي ډېر مستحبات بو کې ډېر نوافل بو کې ډېر ذکرونه بو کې ډېر تلاوتونه بو کې ډېر بکیږي نو هغه دا د زګونه دي د مرګ نه مخکې ژوند او صحت او ځواني او عمر او دا فراغت دې کې وتا ته ډېر مواقع او چې کله ته مشغول شي او کله مالدار شي او کله بیمار شي نو بیا واستانه الله چې کوم ډېر یادول به نه پاتې شي او دا غي نمونه شته دي نمونه دار چې کله د ماخام یو 2 رکعات مبارک د صحابه کې د یو صحابي نه تاسو شو نو کس وته وي چې ته ولې نه کې هغه ورته من شغل وای دا د وجه مشغولتیا نه اوس مشغول شو کارونه ډیر شو کارونه زیات شو جو پاتې شو مخکې کارونه نو ډیر کارونه هم کول عبادت هم کول نو خبره دې مطلب دا نه چې فرایض او واجبات او سنت مؤکد دا بکې خو لیکن په دې ټیمونو کې وتا ته ډیر مستحبات او ټیم ملاويږي ډیر وخت ملاويږي په دې وجه د چا سره د دې آیات چې ولتنظر نفس ما قدمت لغد د سبا غم ور سره او د نبی عليه السلام دغه حدیث چې خيار انسان داره چې هغه د سبا غم کوي د سبا غم دې ته خيار وي او قمقل سره خدای چې خواهشات ورپسې وي هغه انسانانو چرته مخول الله نه پرېخه که تکلیف راغله دې الله ته هیر نه ده اوس وګورئ کنه خباب رضی الله تعالی عنہ یو صحابي دی یو خبیب دی یو خباب دی خبیب رضی الله عنہ چې نه دا نبی علیہ السلام په ژوند باندې چې نه شهید شوی دی ټوکړي شوی دی او بیا هغه ټوکړي راغونډي کړي دی وغیرہ وړي دي اگر گرفتار شو یو مشرک چې کنه خپل پلار په جنگ بدر کې د مرګ په مردارې دو فوج باندې هغه غستو دوکاو سره شو او بیا دغه نه بعد چې هغه په سولې کو او په سولې 2 رکعات نه پر لوکړي امام بخاری باب قائم کو چیرې یو سړی پانځ کیږي او په حق او یادې شهید کیږي وای چې بس تا مړ کوم او دې په حق دې شهید کیږي نو دا فکرې 2 رکعات نه بل دې د سنتي خبیب وای دې نه دام پته ولګي چې کله د پیغمبر نه دی شي من نه یو هغه صحابي کوي د صحابي قول په عمل نغم سنت ته هغه ته بدعت نشي ولزان له ونه جوړه چې ته سره بدعت ته دا بدعت ته هغه بدعت ته هغه بدعت ته ته ګور کوي ته دی ورو تم ټول نه غټ بدعت تا ته دا پته کتر صحابي قول داسې پیش کوي چې پیغمبر رد کړی دی پیغمبر خبره منع کړی دا او هغه کوي نو بیا هم په صحابي چې کومه مجرم نه دا په ناقل مجرم یا هغه غلط نسبت کړي غلط نقل به کړي ولیکن نور دا چې صحابي عمل قول فعل د سنت ته پیغمبر په خپل ویل دي مان علی او اصحابي
اهل سنت والجماعت وای دی ته چې کم خبره باندې زروانی په کم لار باندې زما څه خبره وانی. نو د صحابي قول یعنی امام بخاری دار اومنلا هغه ورته سنت خبیب باب په قائم کو باب چې سنت خبیب 2 رکعات نفل کول. نو هغه شهید شو هغه پاغه ځګی باندې ساشعار الى خلق تکنا چې ولست ابالي حين اقتل مسلما على اي شق كان لله مسرعي وذلك من اله وان يشاء يبارك في اوصال شلب مزي وګدا شاعر خدای رسول ورته ما نقل کړ. نو زما سفر واده زه مسلمان مړ کېږم نه په سلی باندې هغه وجه پروا نشته دنیا نه زما مقصد را نه هیر نه دی مقصد را نه هیر نه دی زما مسلمان زما اس پروا نشته کده وجود په دې اړه ورځېګم او په دې اړه ورځېګم او مخ پر مخ ورځېګم او په شا ورځېګم الله تروانی ما الله زما پر ټوکړي ټوکړي وجود کې برکت واچي الله دې هیر نو په سلی ته هیر نه دی. خباب رضی الله عنه چې دی ناغا انګری کولا لوهاری کولا عاص ابن وائل داغه ظلمونه چې کوم دي ناغا سره ډېر ظلمونه کړی دي ډېر مال تی والے دی خداغه ذکر دغه جاغه بس تاسو ته پته راته معلوم دی چې بس کولټ به سملولو او داغه ویني زوی بلاړي بس او بیا را پاسول شو بیمار دی داغونه لګولې داغونه په مخ باندې داغ نشه لګولې علاج د لپاره چې دینو چې ماهر ډاکټري طبيبي یا حکیمي یا پويږي نه په وجود نور دغونو داغ لګول شي دا تعذيب نه دی او په مخ باندې نشه لګولې مخ باندې که هر قسم تکلیف به داغ نشه لګولې خال په ناروا دي نو داغ به څنګه جایز شو ناغه وا داغونه لګولې دي یا د دردونو د وجه نه اسد د وجه نه هغه داغ چولګي ناغه سیو پړسیږي بیا غا زخم شینداغینه دا ګندګي چې کومه ده نوځي نو بس پروت ته سجاړي خبرداري دا چا جوړې نه کنه نو بس هغه ته جړا چې کومه خلک وایي نه کته جاړي جړا خوشه ده کنه جاړي ځان جاړي پټ جاړي خو څنګه چې په کور کې خزيواله او راشي جمعه ته موري سب تقریر کوي ته بجړا شي ها اکثر ورته دي جاړي نور چې باندې نو هغه ډک پک راغله سړی به خبره شي تاسو وځدنو دا خبري وکړي کنه نو جړا خشه ځان له کېنه جاړي تباکو جړا نه ځکه په زور ځان په جړا لیکن هغه دي چې انسانو چې سکولټو د پاسه هغه جړا نه کولا نو چې خلکو وکړل نو داوی په ذهن کې داراله چې دا و داغونه لګولې دي نه جاړي ناوی ورته نه کرو ورو دا تاسو کې وي بس کورلټ ورا پاسه سمنولې تا به جړل نه او واست د و داغونه لګولې معمولی غو داغونه باندې نغلې دي او ته دې جاړي هغه خندل هزار دین نه جاړم وای دا ماته سوې زه په ورونو باندې پروت یم ما ور نیم جړول نه دی به می سو جړی او خبره داري زه بل څه جاړم یعنی اوس ګوره داغه نه په بیماری کې په تکلیف کې په دغه پریشانی کې الله هیر نو او چې کله دا خبره وکړه نو بس کفنه امراولو آکاسو ورته ویل چې جی ځان من فویدو کنه الله تعالی نه کانو صالحان ته اشاره کوي د مرګ یا خوب ویني یا سي اشاره وته وشي څه چل وشي په دې پوه شي جره د اوس رواني یو دم چې کله دنیا نه دازلو مور شي او دې یو د متوجي شي چې الله ته چیرې الله ته متوجي نه کان صالحان خو لیکن ډېر توجه وږي نو بس اشارات باندې سره پوه شي ته می اشاره ملاو شو نو ځان د پاره په خپل باندې کپن دا کو چیرې بیا ورله سوچ کوم نن سبا خو بل خبره ده چې کا خپل کپن غره په خپل اخلي غره دا یو خبره مو اخلي واوري خپل پلار او خپل نکله غره کپن په خپل اخلي کنه ور دا پښتون چې کومه دا ډېر پالتو قوم دی دا وت 50 کال پس چې کومه نه هم دا پیغور درکې چې ستا پلار ما کپن اخیستو نو درلو څه چل دی وګونو یو کاټن لټه دی ور اخیستو نو دا کې څه قیمتو 50 کال پس په دا کې کنه کوي دا وای دا پیغور بدر کې الله نو ځان په خپل کپن اخلي او خپل پلان په خپل کپن اخلي ګر بیا ور به خلک دا خبرې کوي ما ځل کپن اخلي څه چلو شو پته نه سپک خلک داسې خبرې کوي سپک نو خو چې کومه داسې عزتمن خلک هم زما خو خیال نه راځي خو سپک نو هغه ځان کپن واغستو په خپل باندې عکس کپن ناوړو د جړلا او ورته ته ولې جاړي داغون نه جاړي داغون نه جاړم ول پدې جاړم چې ډېر تکلیفونه برداشت کړې دي او واقعي خبره ده چې داغه مقدار له تکلیف غره
د بلال رضی الله عنه او د خبیب رضی الله عنه بشین تکلیف خو زه وایم د خبیب رضی الله عنه تکلیف ډېر زیات دی ځکه چې بلال رضی الله عنه شوی دی ټکول شوی دی او په ګټو په هر څه وشتل شوی دی او کانی په اړول شوی دی خو په سکورلټو باندې سملول شوی سیب خباب دی چې سکورلټ به ګرمې کړي کنه نو په دې بر پاسه سملو نور درجه خپل ده د بلال درجه تی وجه زره خو لیکن تکلیف ډېر برداشت کړي نا ورته له جما تکلیف ډېر برداشت کړي دی وس وفات کېږم او د کوټې په دې ګوټ کې 40,000 درهم دي 40,000 درهم پراته دي یو ټکه په کې حرام نشته ده یو ټکه په دې کې مشتبه نه ده خو زم ته سینه چې الله تعالی مالا د دې خپل کوم امتحانات دي د دې د بدل په دنیا کې رانګي په دنیا کې په دغه ټیم کې اوس ګور الله هیر نه ده ولتنظر نفس ما قدمت لغد سبا او ته یاد ده د سبا غم ور سره ده ځکه نبی علی السلام د صحیح مسلمان ذکر وکړو چې صحیح مسلمان دار چې په دنیا کې باغ سره سبا غم ور سره وي نو دنیا ته عارضی او ژوندۍ وي عارضی نو په دې عارضی ژوندۍ باندې بردنه مقصدی حیات نه پوت کیږي کم مقصودی ژوندۍ چې دا آبتی اخو دې خو کیږي نه لکه زمونږ چې اخو دې خو شوی ده نن زمونږ خو دې خو دا عارضی ژوندۍ د پاره چې کومه موږ څه نه کوو هر قسم د حرام او د حلال تمیز ختم شوی دی د جایز او د ناجایز تقسیم دا ختم شوی دی مونږ وایو خلک یاره پوه شو په یوټیوب باندې په سوشل میډیا علاقه ډېر پوه شو لاړ کمپیوټر کې ډېر ماهران دي په ساينس کې ډېر ماهران دي هغه د لګان په خپل ټول تعویز ګرځي هغه د نیټ هغه ماهران چې دي هغه ټولم په دغه شی باندې هغه پیران ګوري هغه مرداران ګوري هغه شذونه ګوري او دي دا کله تارونه چې دي چې توکل سکه کله ټول شرکیات مونږ ختم شو کنه ختم نه دي دم له څوک راځي نو هر دریم سلورم کس چې کوم دین هغه سره د شرک په غم کې اخته وي یا را تعویز په غم کې اخته رې یا د کوډو په غم کې اخته رې یا تارونه پړي چې کوم دی چوری د لاسونو خپوتا بس تقشه ده او اوس به مليانو تعویزونه شروع کړی دي بس خپا چرچا باندې دوره تفسیر کې د شرک او بیا چې کوم په 15000 په 1000 روپے تعویز کې زمونږ خو سو دا خو آسان کار دی پیسو کې خو ډېر پیسې به ډېر دي ازي کلی راکاګه اور کو 5000 روپے اخلا ها او یو کچا دا ځنه تعویز راوړل چې دا زما څه چې کوم دی دا شو نو بلا پیسې ته غیسته دنه بګي لیکلو د سر د درد کوم دم چې دی هغه په کو طریقه ما ورته ویل چې دا بل یو مولاسب چې دا هغه تعویز یو سړی راوړل نو ما دا چاري کې غټ شیخ سره ټول وونه لیکلو نو مال هغه وی چې دا و په کې غټ سره په کې وو دی مال دا مولا نه دی دا هغه دی چې هغه تو کسان چې سبق لا او قاضي هم دلای ذکرو عامله سے بته جاي ته پګو ته کتلې د جامو ته کتلې د کورتو ته کتلې د کتو ته کتلې هغه ول چې دا قسم علامه الدهر والقهر دی یوش په کتاب کتلې مطمئن نه په دوی مش په بدرې مش په غریب ځان وجله دی ورته ناشته سبق اوریدل آسان کار دی خو سبق د بل نه چې بیا بل ته وینډ ډېر ګران کار دی نو سبق ویل دا خو پس پویدل نه کنه او دیو طریقې دی په بسم الله شروع کړل بس خانه سباله بیا د خپده چې د مخاله مطمئن نه دي خزان ستړی کړه سباله چې بیا سبق شروع کړه یو ورته چې دا غټ سره پکې وو ده اک الله دې غر کوي ته سبق نه دی ویلې ولله زما مست به یو کړه نو مال تقم شیخان په خان چې کوي تعویزګر دا ما غدي چې غټ سره پکې وو ده دا غټ سره پکې وو ده دي د دورو په لپاره خپل نظریه بدلول خپل سوچ بدلول خپل فکر بدلول خپل قول پیل بدلول زموږ شیخ سے بویل الله دې وبخه به خبره کوله او ته ویل چې کوم خبره د نور بشن ښکار دي کنه یو خو اجتهادات یو سره خپل تحقیق کوي هغه په تحقیق کې اول د دې مسلې د دې مجتهد تابعدار او به تحقیق وکړو نو اول چې دا تحقیق ټیک نه دی هغه تحقیق ټیک دی نه خیر دا ځان خبره خو لیکن نور عام خبرو کې به ویل چې نن کوم خبره کې نو سل کاله پس چې کوم دین به دا خبره کې چې نن کومه کې چې سل کاله پس هم ګوره دغه خبره کې ځینن یو سوي او سباله بل سوي او بل سباله بل سوي بیا رواني نه د نظریه پته لګي نه د سوچ پته لګي د سبا هم کول پکار دي د سبا د لپاره هر نظریه رکاوټ کیږي هر شخص رکاوټ کیږي هر عمل رکاوټ کیږي هر مال رکاوټ کیږي دا په ټول گزاري
د ابو عبیده ابن جراح رضی الله عنه پلار چې کوم دی داغه د پاره رکاوټ جوړېدلو د سبا د پاره بس سره تی قلم کو هغه ځکه ته گزار کو چې ته زما مخې ته راځي د الله او د رسول مخې ته راځي ته ما ته رکاوټ جوړېږي امین الامت ته جوړ شو دا ابوبکر صدیق رضی الله عنه پلار هغه د نبی علیہ السلام په شان کې ګستاخه خبره وکړه معمولی غوندي یو سفره ته تیر کړه ته د پیغمبر او د الله مخې ته ځکه رکاوټ جوړېږي د عمر فاروق رضی الله دوه خزي چې هغه مشرک یو د عبد الله ابن عمر مور و او هغه رکاوټ جوړېدل د عمر فاروق لپاره دوه طلاق کړي په ځای باندې پرې خودلې ته رکاوټ جوړېږي عبد الله ابن عمر رضی الله عنه زوی بلال چې هغه د نبی علیہ السلام د سنت او د حدیث په اړه کې خبره وکړه او هغه پرې خودلو بیا سب له سبا لعنت او غضب په ورګو بیا اوس د مرګ پورې خبرې نه کولې ته ما ته رکاوټ جوړېږي مانه خپل مقصد چې کنه زوی نه شي راولې مسلمان وایم دی ته چې د خپل مقصد سبا د دې نه مال هرول شي نه دي بچي هرول شي نه دي خزای هرول شي نه دي خاوند هرول شي نه دي ذلت او نه دي عزت او نه دي فقيري او نه مالداري او نه حکمرانی او نه رعایتو او نه تکلیف او بیماری نه راحت او نه زحمت د دې نشي راوړي دا انسان د خپل سبا یادي او چې کوم انسان چې کله معمولی غونډې سره تکلیف راشي است الله دې هېري بل طرف ته رواني کله معمولی غونډې مالداري راشي مال او دولت سره په لاس کې راشي بیا دې الله هېري بیا دې الله هېري دا لکه خوشحالي غونډې راشي د خوشحالو اجازه پیغمبر ورکړی دی نبی علیہ السلام ماشومان ناسي تنبله هوګنه بي ګونګرو تنبله واسي نه چې د جایز نه ناجایز جوړ کې د جایز نه ناجایز نه جوړه بي ګونګرو تبل د جنګو د پارج په خپل کور کې ناسي والا کان لوړانی جړاګان ور سره نه اوس خو چې خویدنی خړای نو جړاګان الکان تاسو خو جنکې د پړقې وي د وسان ځان مړکې ځان اینو ګورې ملکان کې اکثر جوړ شي کنه خځه ته چاپیر ولاړې د وسان الکانو ته غړي ګره زم سم چې بس سم د ډمبري کو تک په کنه سړی ته نیولې او هم دې غټ بے غیرت تر چې د سړی لا خپل لور ورګې د جالک لا خپل لور ورګې هم دې غټ بے غیرت تر خو هم ته په شاندي شي نو زګه ول ورګې ته نه دی ویلي جنکې ځان په خپل کور کې راسي خزي دي او بس تنبل وهي ودي وهي په خوشالو کې چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه د قار شو نبی علیہ السلام ته فرمایي چې ولې قاری بوډا بابا مقاله کې وړو ته ماشومان دي د هر قوم اختري لكل قوم عيد وهذا عيدنا دا زموږ اختر دی خدا اختر دي نه دی ویل چې بس خانه اسمان ته کوم دینو شروع وکاو دځي کو اسمان ولا پرشتي ولا او دنه نرخذي غون چې کوي غړېګا نه پکې د بوډۍ پته لګي او نه پکې د بوډا پته لګي او نه پکې د جنې پته لګي او نه د خپل او نه د پردي د دې شریعت اجازه کړو ورکړه دا اجازه نشته خوشحالي کوه د خوشحالي پابندي نشته نو چې خوشحالي راشي بیا ول تنظر نفس ما قدمت لغد تیری بیا خبر هم نه او چې کله غم راشي نو ځان وਹੀ ځان ټکای خپل سر چې کنه راوباسي خپل ګریوان شي د شاناره به کوي کنه دا خزي حیران بشي ورته تا خو سه پوری 15000 تسبیح دی بلاس کې در سره ډاټا ځابه دي خزله د سارا ما خام پر بدی وظیفه کوله زرزله بدی لا اله الا الله او 2000 زله بدی استغفر الله او نو تاسو څنګه الله هر شو بدی يرجي بل معمولی ټیم کې معلومه ده چې دا تاسو کول دا ټول دي تش د نوم د پاره کول تانه خو ان لله و انا الیه راجعون مهر شو ان لله ير شو درنه د پیغمبر حکم در نه شو د الله حکم در نه شو نه نه الله بدر نه هریږي هر قسم شی چې پاک وته الله یادي کته دوسي او کته دشمنی کته نږدې او کته لري کته پلاری او کته زوی او که مالدار او که غریبي که صحتمند او که بیماری مستانه به الله هیر نه په دې وجه باندې کتاب الایمان کې د عمار رضی الله عنه ډېری جملې راوړې دي امام بخاری نه پاکي یو جمله دار راوړې ده چې په دنیا کې لټول نه ګران کار څه شوی الانصاف من نفسک دا خپل ځان نه انصاف شروع کول ډېر ګران کار دی دا خپل ځان نه انصاف ځان احتساب ته پیش کول ډېر مشکل کار دی
لکه تاسو د پاکستان د مشران چې کوي کنه خو د بل حکومت راشي نو دا تیر شوی حکومت سره احتساب کوي، خو ځان سره احتساب نه کوي. اول نمبر ځان پیش کا د عمر ابن عبدالعزیز په شان دي، ځان د احتساب لپاره پیش کا. دا خپل خزینه چې کوم دی، خپل هیری چې کوم دی والد حکومت، نو عمر ابن عبدالعزیز چې کوم دی د خپل ځان نه شروع وکړه، دا سره خصونه احتساب وکړو، هیڅ چا په اعتراض ونه کوي، تاسو سره نشتی خو دا یو لنګ دي نور څه دي تاسو. دا غینه بعد زګه چوپات کېدو نو یو امام دغه خپل راغی ورته ویل جیول وصیت وکړه، هغه خندره خو د څه وصیت وکړه ونه وصیت نو وصیت کو سره اله کوي سړی سره صحیح کنه نو زما سره څه دي، زما سره څه شته نه او نه سم مال شته نه سم کور شته جیدات شته هیڅ هم نشته، نو زما وصیت ته بار څه ضرورت نشته. 54% دنیا باندې حکمرانی کوله، ناغلاو کوړتا نو 2 لک روپے ولا راوړل جو دا 2 لک روپے استاشوي په دې وصیت وکړل. ښا او 2 لک روپے راوغسته بیت المال اکستا ورکړي چې دا خزانه ته واچو چوري دا تاسو ذکر راوړل چې خلیفہ ما تا د پته نشته چې ما د خلیفہ د پاره د وزیر د پاره تحفه تحائف هر صاحب دا رشوت مقرر کړی، دا رشوت ته هغه دور چې کومه دور و د صحابو په هغه دور کې رشوت نه و. اوس د حکمران د پاره تحفه او چې کومه صاحب اقتدار یو د تحفې شروع شي ټول رشوتونه دي، نو دا رشوت ته ما پرې خو د ځان نه شروع وکړه، بیا خپل خزي ته لاغینه شروع وکړه، بیا دې سره خپل خاندان ته بنو امیه نه چې کومه مروانیان نه شروع وکړه، دا غټ غټ بادشاهان تیر شوی دي. او تاسو ته پته راځي په بنو عباس کې په بنو امیه کې کوم بادشاهان تیر شوی دي، ځان ته ډېر سرکش بادشاهانو، سرکش عبدالملک مغدال سره چې يهود عیسایان فتوحات ډېر کړی، عبدالملک او سليمان او ځان ته سویل هغه بادشاهان دا وی احتساب وکړو. بیا راغی نور خلقو ته ټول احتساب وکړو، خبره ختم کړه، ټول خلقو سره احتساب وکړي. احتساب ورکیږي ځکه الانصاف من نفس کې ځان نه شروع کوړې ګران کار دی، ځان نه شروع وکړ دا سبا غم چې کومه سره پکار دی، او چې سبا غم در سره نو ته بیکاره سره. لہذا بار بار دا خبره زکومه چې د شیخ الاسلام ابن تیمیه رحم الله کتاب لیکل الرساله العبودیه، او دغه کتاب دوټه کې چې کوم دی دا د انسان لپاره ډېر بهترین دغه دوټه کې د لیکل وی کنه، دغه دوټه کې دغه کاپیو یو عبادت څه ته وي، ناول عبادت دی ته وي چې کوم کار الله راضي کیږي دته عبادت وي. د دیم د ایمان او د اسلام نه جوړو خلاصې دا ذکر کړی دا چې وسړی دا وي چې زه مؤمن یم، زه مؤمن یم، نو دې په ځان کې درې خبرې وګوري. نمبر 1 خبره بده کې يرشته خوف الهي د الله نه یریږي ولاو یریږي. دویم نمبر د رحمت امیدوار دی، ګناه ته وبشي کنه نو دی و چې ما معاف کې پروردګارا یا نیک عمل وکي پروردګار ما معاف کې مل جنت راکې، نو رحمت امیدوار دی، ولاو د رحمت امیدوار دی. درېم د دوه خبرو سره دی بیا ځان لا منفرد د الله نه غواړي جاړي طلب پکشته دی چې د دې پوهې د ایماندار دی، دا کامیاب انسان دی. خو چې بده کې خوف نه وي نو د دې پوهې دا بدترین ګناهګار دی. چې بده کې امید نه وي، رحمت امید نه وي، د دې پوهې د الله نه امید انسان دی. او چې بده کې طلب نه د دې پوهې د مغرور متکبر انسان دی، الله نه بغواړي. نو دا درې خبرې خوف الهي، د الله نه د رحمت امید او د الله نه طلب وختل، دا چې په انسان کې موجودي. نو هغه په قران په دې آیات په عمل کوي چې یا ایه الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون. الله خبردار